فمن اضطر فسوق شي مجبور کړی شو في مخمصة بر بیا لږ شیخه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع د دې ټوکړې تعلق د ټولو بره خبرو سره دی خوړه کو د چې کوم دی د غیر الله نوم بیا اخیستل شي دغه وخوړو منخنقه وخوړه موقوذه وخوړه متردیه والنطیحه او دغه رنګ چې کوم د درنده نه کوم پاتې شوي ځناورو دا یې وخوړه یعنې مردار یې وخوړه نو دا د ده دپاره جایز دی خو په شرط د دی دویمه سپاره کې ورسره شرطونه لګېدلي چې غیر باغ ولا عادل چې دی خوري خو نه د لذت د خوند دپاره یې خوري او نه چې کوم دی د دې د ډکولو دپاره خوري صرف د ضرورت په اندازه باندې دې وخوري دومره دې وخوري چې دې مړ کېدی شي دومره دې وخوري چې صرف دې بې د مرګ نه بچ شي دومره اندازه نه به پې خېټه ډکوي او نه به چې کوم دی د خوند دپاره د خنزیر او دا نور مرداره وخوري نو فرمایي چې په من اضطر په څوک چې مجبور کړی شو په مخمصة په سخته لوږه کې غیر متجانف چې دی نو مایل کېدونکي لاسم ګناه ته څه مطلب چې دی مایل کېدونکي ګناه ته نو مایل کېدونکي ګناه ته څه مطلب مطلب یې دا دی چې دی نه د لذت دپاره خوري نه د خېټې ډکولو دپاره خوري د مجبورۍ په حالت کې دی وخوړه صرف د مرګ نه بچ شي فإن الله بېشک الله تعالی غفور رحیم بخښونکی مهربان نو شوافع وی شوافع چې بیا هم د دې حرمت باقی دي یعنی کو دا سړی مجبور هم دی دې مړ کېږي خو بیا هم د ده لپاره حرام دي خو فإن الله غفور رحیم بېشک الله غفور رحیم دی نو د ده حرمت متمام حرمت هغې وي چې باقی دي او دلیل پې دا ورکوي چې دلته کې الله فرمایي چې فإن الله غفور رحیم بېشک الله پاک غفور رحیم او احناف وی احناف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغې وایي چې د دې مجبور دپاره د ده حرمت ختم شوی دی حرمت یې ختم شوی دی د ده لپاره حلال نو بیا فإن الله غفور رحیم ورسره الله ولې راوړی دی دې ځکه راوړی دی چې کیدی شي دې په خوراک کې د زیاتي وشي دومره مقدار خو چاته نه دي معلوم چې بس دومره به خورم چې صرف ژوندی به پاتې شم دا چاته معلوم نه دی کیدی شي زیاتې دې به دوی زیاته وخوري زیاده اخري فإن الله بشك الله تعالى غفور رحيم بخون کے مہربان